السلام علیکم. د دې نه مخکې مونږه په پیور سبسټانس او په میکسچر کې فرق واضح کو، فرق مونږ پکې وپېژندو. په نننی لیکچر کې به مونږ دا زده کوو چې په ایلیمنټ، کمپاوند او په میکسچر کې څه فرق دی. دې درې واړو منځ کې به فرق واضح کوو. نو دا لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. که هر قسمه کوېسچن تا ته راځي، هر قسمه ام سی کیو تا ته راځي، نو انشاءالله ته به بیا ښه په اسانه باندې حل کولی شي. اوس په درې واړو کې لومبني پوینټس وایو. نو په ایلیمنټ کې لومبني پوینټ دی چې ا پیور سبسټانس کنزسټ اف سیم ټایپ اف ایټمز. دا ایلیمنټ داسې یو خالص سبسټانس دی، داسې یو خالص چیز دی، داسې یو خالص میټر دی چې دا د یو قسمه ایټمونو نه جوړي. لکه ته اگزامپلز ته وګوره، مثالونو ته وګوره. ایچ مطلب هایدروجن، یعنی دا هایدروجن ایلیمنٹ دی او دا د هایدروجن ایټمونو نه جوړ دی. دغه شان ان ای یعنی سوډیم، دا سوډیم ایلیمنٹ دی او د سوډیم ایټمونو نه جوړ دی. دغه شان او اکسیجن، سی ایل، کلورین وغیرہ وغیرہ. کمپاؤنڈ کی لومبنی پوائنٹ دی ا پیور سبسٹانس کنزسٹ آف ڈفرنٹ ٹائپ آف ایلیمنٹس کیمیکلی کمبائنڈ. دا کمپاؤنڈ هم پیور سبسٹانس دی، خدا د مختلفو ایلیمنٹس د یوځای کېدو نه جوړ دی. چې کله مختلف ایلیمنٹس کیمیکلی را یوځای شي، یعنې د هغې په منځ کې کیمیکل ریاکشن وشي او په نتیجه کې څه جوړ شي، نو هغې ته موږ وایو کمپاؤنډ. لکه ته اگزامپلز ته وګوره نو پوه به شي. که ته وګورې H2O وي واټر ته، H2O د واټر د اوبو فارموله ده. که ته وګورې دې کې دوه مختلف قسمه ایلیمنټ کیمیکلی، کیمیایي طور باندې رایوځای شوي دي، یو بل سره کیمیکل ریاکشن کړی دی. هایدروجن ایلیمنټ او اکسیجن ایلیمنټ رایوځای شوي دي، نو د هغې په نتیجه کې H2O واټر مالیکیول یا واټر چې کوم کمپاوند دی هغه جوړ شوی دی. دغه شان NaCl ته وګورئ. NaCl سوډیم کلورایډ په خوراک کې چې مونږ کم مالګه استعمالو، ټیبل سالټ چې ورته وي یا کامن سالټ چې ورته وي مالګه، نو دا NaCl په دې کې دوه قسمه ایلیمنټس رایوځای شوي دي، سوډیم او کلورین. نو په نتیجه کې NaCl سوډیم کلورایډ یعنی یو کمپاوند جوړ شوی دی. میکسچر څه ته وایي؟ نو پای کې لومبني پوینټ دی چې 2 or more than 2 different substances physically combined. چې کله دوه یا د دوه نه سیوا مختلف سیزونه سبسټانسز هغه کمباین شي، رایوځای شي، نو په نتیجه کې میکسچر جوړیږي. او د هغې کمبینیشن، د هغې رایوځای کېدل به څنګه وي؟ فزیکلي، یعنی د هغې وجودونه سره یو بل سره رایوځای شي، یو بل سره څه کیمیکل ریاکشن نه کوي، نو په نتیجه کې چې څه جوړ شي هغې ته مونږ میکسچر وایو. لکه اگزامپلز ته وګوره ته به پوه شي. NaCl in water یعنی چې مونږه مالګه په اوبو کې واچو، نو مونږ سره څه جوړ شو؟ یو میکسچر جوړ شو، ځکه دا مالګه او اوبو فزیکلی کمباین شول، فزیکلی رایوځای شول، د دې هغه جسمونه صرف یو بل سره مکس شول. نور دا د دې په منځ کې څه کیمیکل ریاکشن نه دی شوی، نو ځکه چې د اوبو نه ګوټ کې، نو تا ته پکې د مالګې هغه پته لګي، ځکه دا ضایع شوې نه ده، دې کې څه چینج نه دی راغلی، دا صرف په اوبو کې مکس شوې ده. نو دا د میکسچر اگزامپل شو، مثال شو. دویم نمبر پوینټ په ایلیمنٹ کې چې کوم دی، نو هغه دی کین ناٹ بی بروکن ډاون انټو سمپلر سبسټانسز بای فزیکل آر کیمیکل میتھډز. چې کوم ایلیمنٹ دی نو دا مونږ مزید ساده کولی نشو په فزیکل طریقه باندې یا په کیمیکل طریقه باندې، دا مونږ نور مزید نشو ساده کولی. ٹھیک ده؟ ایگزامپلز هم هغه دي هایدروجن، سوډیم، اکسیجن، کلورین. کمپاؤنڈ چې کوم دی پای کې دویم پوینټ دی کین بی بروکن ډاون انټو سمپلر سبسټانسز بای کیمیکل میتھډز. دا چې کوم کمپاؤنڈ دی دا موږ په کیمیکل میتھډ باندې مزید ساده کولی شو، مزید یې تقسیمول شو ساده سبسټانسز ته. لکه اگزامپلز ته که ته وګورې H2O واټر او NaCl سوډیم کلورایډ، نو دا اوبه موږ اکسیجن او هایدروجن او اکسیجن تماتول شو، یعنی دا په کیمیایي طریقه باندې د اوبو کې چې کوم H2O دی د دې نه دا هایدروجن او اکسیجن مونږه جدا کولی شو. دغه شان NaCl سوډیم او کلورین مونږه جدا کولی شو په کیمیکل میتھډز باندې.
دا دویم پوینټ شو په کمپاوند کې. په مکسچر کې دویم پوینټ دی کین بی بروکن ډاون انټو سمپلر سبسټانسز بای فزیکل میتھډز. په فزیکل میتھډ باندې دا مونږه جدا کولی شو، یعنی څه کیمیایي طریقه باندې نه، فزیکل میتھډ باندې مونږه مکسچرز مونږه جدا کولی شو. لکه NaCl ان واټر، مالګه په اوبو کې، دا یو مکسچر دی چې په اوبو کې مونږه مالګه واچو، نو د اوبو نه به دا مالګه څنګه جدا کوو، یا د دې مالګې مطلب مالګه اوبه مونږه د یو بل نه څنګه جدا کوو. نو د هغې لپاره فزیکل میتھډ څه دی چې د مالګې اوبه مونږه په اور باندې کیدو، نو اوبه به یشیږي زر زر، نو اوبه به دې والوځي او ویښ کې به مالګه پاتې شي، نو اوبه به جدا شي، مالګه به جدا شي، نو ګوره سیپریټ شول که نه، جدا شول. نو دا چې کوم دی دویم پوینټ شو. په ایلیمنٹ کې دریم نمبر پوینټ دی چې فکسډ کمپوزیشن. ایلیمنٹ چې کوم کمپوزیشن هغه فکسډ وي، هغه بدلیږي نه. د کمپاوند چې کوم کمپوزیشن دی هغه هم فکسډ کمپوزیشن دی. لکه اگزامپلز مونږ H2O والو چې مونږ کوم ځای کې اوبو فارموله ګورو همیشه له دا به د H2O نه جوړي، د دې یو مالیکیول دا به د H2O نه جوړي، دوه هایدروجن او یو اکسیجن به پکې رایوځای شوي، د دې دا کمپوزیشن به فکس وي. دا شان NaCl سوډیم کلوراید مالګه دا به همیشه له سوډیم له کلورین نه جوړي. ٹھیک شو. مکسچر چې کوم دی د دې ویریبل کمپوزیشن دی. ویریبل کمپوزیشن مطلب د دې دا کمپوزیشن بدلیدي شي. لکه مونږه مالګه په اوبو کې اچولي، که 3 ګیلاسونه مونږ واخلو مونږ هغې کې مالګه واچو، نو داسې ممکنه ده چې یو ګیلاس کې به مالګه سیوای، په بل کې به کمه وي، بل کې به ډېره سیوای. کمپوزیشن هغه بدل راتلی شي، څه کې به اوبه سیوای، څه کې به مالګه سیوای. ټیک ده، نو دې ته ویلی شي ویریبل کمپوزیشن. نو د مکسچر چې کوم کمپوزیشن هغه ویریبل، هغه بدلی، هغه فکس نه. ورپسې پوینټس چې کوم دي عادي په کمپاوند کې کته وګورئ نه کوي چې کمپوننټس اف ا کمپاوند ډو ناٹ ریټین اټس اوریجنل پراپرټیز. کمپاوند چې د څه نه جوړي که نه، نو هغه خپل خصوصیات برقرار نه ساتي، د هغې خصوصیات ختم شي، بدل شي. لکه ګوره هایدروجن یو ګیس دی، اکسیجن یو ګیس دی. اوس که ته اوبو ته وګورې نو هایدروجن او اکسیجن نه اوبه جوړې دي، اوبه یو لیکویډ دی. نو ګوره خصوصیات یې بدل شول. دا شان NaCl سوډیم ځان نه یو میټل دی، کلورین یو ګیس دی، خو سوډیم کلورین چې رایوځای شي او مالګه جوړه کړي، نو د دې دواړو د سوډیم او د کلورین دواړو هغه خصوصیات بدل شول، هغه برقرار پاتې نه شول. اوس د دې نه مالګه جوړه شوه. صحیح ده؟ نو دا د دې مطلب شو. په مکسچر کې بل پوینټ دی چې کمپوننټس اف ا مکسچر ریټین اټس اوریجنل پراپرټیز. مکسچر چې د څه نه جوړي نو د هغې هغه خصوصیات برقراري. لکه مالګه مونږ په اوبو کې واچو نو د مالګې خصوصیات ختم نه شول، اوس هم مونږ ته په اوبو کې د مالګې احساس، د هغه ذایقه مونږ ته پته لګي چې دې کې دا مالګه ده. که مونږ ساده اوبو نه ګوټو کو او د مالګې والا اوبو نه ګوټو کو، نو مونږ ته پته لګي که نه، ځکه چې مالګه مونږ کوم اوبو کې اچولې ده نه، هغه مالګې خپل خصوصیات برقرار ساتلي، دغه شان اوبو هم خپل خصوصیات برقرار ساتلي. دا د دې پوینټ مطلب شو. څلورم نمبر چونکې پنځم نمبر دی، خو دې کې لږ دی پوینټس کې لږ نمبرز کې لږ مسټیک وشو، خیر صحیح ده. ایلیمنٹ کې بل چې کوم پوینټ دی نو هغه دی فکسډ میلټینګ پوینټ اینډ بوایلینګ پوینټ. د ایلیمنٹ چې کوم میلټینګ پوینټ یا بوایلینګ پوینټ دی هغه فکس وي، یو خاص ټمپریچر باندې به دا میلټ کیږي یا بوایل کیږي. میلټینګ دی ته وایي چې کله یو میټل په سالډ سټیټ کې او دې ته حرارت ورکړي او هغه لیکویډ حالت ته بدل کی، نو په کم ټمپریچر باندې چې یو سالډ لیکویډ حالت ته بدلیږي، د ټوس حالت نه لیکویډ حالت ته بدلیږي، نو هغه ټمپریچر ته ویلی شي میلټینګ پوینټ. او په کم ټمپریچر باندې چې یو میټر په سالډ سټیټ کې، یو ایلیمنٹ په لیکویډ سټیټ کې، هغه ټمپریچر چې پای باندې یو ایلیمنٹ په لیکویډ حالت کې او د هغې نه گیس حالت تا ویپر حالت تا بدل شي، نو هغه ټمپریچر ته ویلی شي بوایلینګ پوینټ. ټیک شو. نو د ایلیمنټس که میلټینګ پوینټ دی او که بوایلینګ پوینټ دی هغه فکس وي، هغه بدلیږي را بدلیږي نه، یو خاص ټمپریچر باندې به یو ایلیمنٹ میلټ کیږي یا بوایل کیږي. د کمپاوند لپاره هم دغه پوینټ دی چې فکسډ میلټینګ پوینټ اینډ بوایلینګ پوینټ. د کمپاوند هم میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ فکس وي.
मिक्सचर दपारा दा खबरा बदल है नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट द मिक्सचर چې کوم میلټینګ پوینټ او بوائلینګ پوینټ دی هغه فکس نه او دا غي وجه دا چې دا کمپوزیشن هغه ویریبل هغه بدل کیدی شي نو په دې وجه کله چې کوم دی دا میلټینګ پوینټ بوائلینګ پوینټ څنګه یو کله څنګه فکس نه یو ویلیو یو قیمت والا نه ورپسې پوینټ دی ایلیمنٹ د پاره چې کین ایگزیسٹ ایز either atom or molecule एलिमेंट बतौर एटम हम एग्जिस्ट की दी पाती की दी और बतौर मॉलिक्यूल हम पाती की दी लका हीलियम द एटम दे नियान द एटम शक्ल के एग्जिस्ट की H2 मॉलिक्यूल ले O2 ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस का ना दा मॉलिक्यूल्स पर शक्ल की हीलियम और नियान दा गैस नदी खुदा यो एटम पर शक्ल की एग्जिस्ट की देता यो एटम वाला मॉलिक्यूल वर्तम वेली शिपा दे वजह The compound पर point दे ची new substances are formed हम खबर है चूँकि चिकल कंपाउंड जोड़ी की नचिदा दस न जोड़ी दया खसूसियात बरकरार न पाती की न पाती वजह पर नतीजा की यो नवी चीज़ जोड़ेगी लेकिन संग H2O दे दा हाइड्रोजन और द ऑक्सीजन न जोड़ दिया उबो दा मालिक्यूल नो हाइड्रोजन हम गैस दे ऑक्सीजन हम गैस दे हो चिकल दा द्वाना रहे जेशी यो नवी चीज़ जोड़ शी H2O वाटर मालिक्यूल जोड़ शी वागा पर लिक्विड हालत की यानी उबो पर लिक्विड हालत की यो नवी चीज़ दे H2O दाशान NaCl Na जान ले यो चीज़ दे Cl जान ले यो चीज़ दे और चिकल दा द्वाना रहे जेशी यो नवी चीज़ जोड़ शी NaCl सोडियम क्लोराइड माल का जोड़ शी The mixture द पारा पॉइंट दे no new substances are formed चिकला मिक्सचर जोड़ी की न पर नतीजा की सन्न विसीज न जोड़ी लगा कमाल के तो पौबू की वाचे दा यो मिक्सचर शो न विसीज न जोड़ी माल का ओसम पौबू की मौजूद दा जाया शवी न दा ठीक दा न दी दा मतलब शो उम्मीद लरम ची इंशाल्लाह पननी टॉपिक बाने बा 100% पोशिबी ची एलिमेंट से शेरे कंपाउंड से शेरे और मिक्सचर से शेरे और दी द्रीम वाण की फ़र्क सरे इंशाल्लाह ढेर ज़रूर मुलाकात की पयोन भी लेक्चर सरा खुशाल आबादुसी दलवी अल्लाह पामान